دا چې تاسو د آیتونو عدد شي کنه دا جدا خوند او مزه ده ها زموږ دلته درس کې با یو مرګري کې ناستو عام مرګرو تبلیغی امیر صاحب او بیا شهید شو نور حمید امیر صاحب د ناظم صاحب دی رور اغا قران کریم لاول نو ویلې پنازه د ترجمه سره به پنازه رز تکو به ختم پابندې سره به درس تراتلو مراتلو ناظم صاحب امراتلو نو بعضې د قران دشمنان خو ارزه کی ارداور کی دا سړی ته اسه پته نه لګي او دا چې ته قران ته را شروع شې تا ته بغا د خلکو خوب سي باطینی معلوم شي نو هغه ته یو ځکه یو پویتانو وته وی ګوره تاسو قران ته ځخ ته په قران نه پويږي دا خپل تسبیح اړه نفل کوا چې ته گشتونه کوا ته څه کې چې قران ته ځي بیا به کې مولوی سی به پلان کې آیت راوړا او پلان کې آیت راوړا او پلان کې آیت راوړا نو ته په دې څه پويږي نو غ امیر صاحب ډېر حکمتي سړی و او ورته وی مولوی صاحب ما خو دا نه وی چې مولوی صاحب په دوست خپل تراله خبره نو تا بل د قران دشمن ما مولوی صاحب نو دا امیر صاحب دوی مولوی صاحب وی زمون پر ساوډیر کې دلته یو ډوب ټکرو مشران ته معلومي ډوب ټکر ها لکه طریقه ها دلته کنه میاګانو د سکول سره دا د ناظم صاحب دی سکول سره ښکته دی خو دې ته به ډوب ټکر وي او دی باندې په دې نیر باندې غټه غټه شوی وي او دا نیرم لکولو دغه بیا لګرا لړن ک دی غټو غټو شو کې باندې نوجوانانو ټالونه چولیو په دې ګرمه کې به ځنګل تعلیم دی کنه تنوري دی خپل ماضی ته را شوی دا نو ځنګل به خلکو نو دې نیر باندې چې بدا داسې تل او راتلو یو بل بداسې دیکا ور کول او غټال کې بتل او راتلو دا به انجای کول نو امیر سے بتوي مولوی صاحب وی دا استاد هدایتونه راړی کنه وی ما تخپل د لکوانه غا وخرا یاد شي چې په ډوب ټکر با ټالونه دی او زه په ګلاسه زنګم را زنګم اوري اصل ډیر زیات پیکا کوخه دا ډیره مزه کوي او ډیر خون کوي الله اکبر کبیره نو دلته الله رب العزت فرمایي سورۃ الانعام سورۃ الانعام آیت نمبر 13 نو کتاله سکوی ته په نه پويږي او دا چل دی او دا چل دی او دا چل دی یاره ډیره مزه کوي دا ما خدا روح خوشالي قل اغیر الله اتخذ ولیا سورۃ الانعام آیت نمبر 14 وله ما سکن فی الليل والنهار وله خاص د الله په اختیار کې هغه سدي چې آرام کوي د شپې والنهار او حرکت کوي د ورځې ګوره کله کله وسره قران کریم هغه پیل ذکر نه کی دا غي سره حذف کی د پر خپل قواعد دي که چته مکمل او شو